حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل وزه تاسو ته ونه خېما د قیامت د ورځې د محشر د میدان د ټولو نه غریب سړی انتهایی فقیر او ملنګ سړی او غریب سړی ته ونه خېما صحابه د الله رسوله ضرور خیدا سوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د قیامت د ورځې غریب سړی هغه دی د قیامت د ورځې غریب سړی هغه دی چې دی به دومره نیکۍ راوړي دومره نیکۍ چې د غرونو برابر نیکۍ وي دا یو خبره ذهن کې یاد ساتئ چې د قیامت په ورځ باندې با عملونه شمارل کېږي نه تلل کېږي د چې راشي په محشر په میدان کې بداسي په فخر باندې را روان او دی وایي چې نن خو زه جنت ته روان یم بس زمونږ خلک هم وایي کنه پلان کې یار بس 15 وخت منځګزار دی منځګزار دی خو ته پوښتنه کا چې د خور حق ورکړي کنه دی ورکړي ها منځګزار خو دی ماشاءالله تبلیغونو کې هم ګرځي حج سے هم دی عمره هم کوي او هر څه کوي او خو تسبیح وسرومي خدا ته پوښتنه چرته وکړي چې د خور حق دی ورکړي دی کنه دی ورکړي د لور حق دی ورکړي دی کنه دی ورکړي نه نه دغه ته پوښتنه مکو او دا ته پوښتنه مکو چې به ستاسو پیسې د کم طرف راغلي نو چې کله دې محشر د میدان تر شو د دې ګونو امردانې کې راوړي دې به خوشاله دي خلکو د بداسي ګوري چې به نن په زمانہ سوق تکړه شته یو سړی به واپاسي او را میدان ته وشي فرشتو ته وای وای ضربني هذا دزه په دنیا کې وهله او مبي ګنا مال څه پیړه راکړو زمای غریوان نیولې مال دیګر راکړو ماشاءالله زمو خودونه خپل خلک دي په صفونو کې ولاړ یو بل دی کې ورګه په صفونو کې ولاړ او یو بل دی کې ورګه ماشاءالله لکه بای په جمعات کې د الله په کور کې زوالار یم یو بل د کې ورکو ما یو بل مبدي شي په یو صف کې زه ته حیران یم چې دا وسنګ د قیامت پر د الله ته وایي چې الله سبحانه وتعالى راتلم جمعه چې ته په سب کې بل مرګره نشي برداشت کولای ضربني هذا زه وهله یم مالتي بدله واخلای دی وو ته لکه مسلمان ګور زروان یم لانجه سره جوړي ها زه روان یم جنت ته زمو ته اوس په دې ټیم کې دا وای ما جوړ کړه او کنه بھائی مال اول پیسې را هغه بوده ضربني هذا زه وهله په ما گزار کړی دی مال دې بدله والا ویل کرا شمه وای زله ونه مجتاوا یو سړی ستانه قرض واخلي چې لکه بھائی ځا مال ته ریال نه راکا زدل تراغلی هم په سعودي کې مجبور یم مال ریال نه راکا یو 50000 ریال راکا یا مال چې کوم دی 1,00,000 ریال راکا او زه بدل په کلی کې بیا پیسې درکم ٹھیک شو یا کمی وته وي او د دې ریال واغسته 50000 او دې کلی تراغي او دې وخت په تیر شو وس د ریال قیمت اوچت شو په هغه وخت کې په 4500 او وس ریال چې کوم دی په 85 شو او دغه سړی وته چې راځه بدل په پاکستانو کې درکوم ریال نه درکوم نو دا سړی به سره ومني او دې به مال ریال درکړې مال وسره راګي ریال ورکړي نو کدی و د ډیر وای چې نه لکه بھائی پاکستاني پیسې دي سي دی خپل او نه نه بھائی ماته د کرنسي قیمت معلوم دي د پاکستان د پیسو څه قیمت دي مال بریال لاګي ځکه چې دې قیمت پیژني د تشان دا سړی بوتل ته وای چې بھائی زه بچا گزاره نه کوم مال څه وګا مال نیکی راګه دا کوم غرونه چې راوړي کنه دا سړی به دا غرونه والی نیکای به دیوالي پدې کې اوبل سړی راشي شتمنی هاذا ماته دې کنزل کړو کنزلو بدل را الکه کنزل راته وکه کنه وځه سلو راته وکه پینځه راته وکه ما د لمور یاد کړی وته چې څه یادې ما یاد کا کنزل راته وکه خبره نه ما ته بھائی قیمت معلوم دي د کرنسي دلته د نیکه دور دی دلته د نیکه دور دی زه تا د کنزل نه کومه داسي وکه چې بھائی نیکه ول ورکه وې داسي به دنیا خلک راضي چې د به حقوق وهلي او دا نیکه به غونډي د دې سړي نه لاړ شي وس نور کسان هم پاتې دي ماته غلطه خبره کړې و زما غیبت کړو زما پسې دا ویلیو نو وسو کوی د سره خو نه کې ختم شي زما ګناهونه شته کنه دا په دبار کو کنه ها زرا دا ځینی خبرې د اخرت تم پرې خودل پکاري
نو موږ څه وایو؟ موږ وایو یاره ور یو ورځ شته هلته به ګورو.